د مرګ نه وروسته په قبر کې سړی ژوندی وي او که مړ وي چې که تاسو خیال وکئ زمونږ دا ملک د هر قسم فتنو مرکز دی. یو فتنه پکې اوس بلا برپا کېدو والا ده چې ای په دین ختی دي چې د قبر عذاب نشتا او په قبر کې ژوند نشتا. نو ما دا خبرم تاسو ته عرض کړې وه چې دا خبرې به په دې ملک کې اچا نه وی کړې، او که د دې ملک قانون صحیح وی، قانون صحیح وی او په مذهبي بغاوت باندې سزا ورکړې کېده، بیا به یې چا نه وی. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه وروسته ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلائل ویلی دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. که تاسو خیال وکئ د مرګ نه وروسته ژوند نشته، دا کمیونسٹ دنیا چې کومه ده دا د هغې عقاید دي. او په پاکستان کې د هغې ایجنټان ډېر زیات دي. نو هغه لګیا یي چونکه زمونږ ملک کلی طور دین نه لرې او دین نه عاري دی. قرآن او حدیث دې قوم ته زده نه دي. لا محاله هر یو بی دینه فرقه په دې قوم کې ډېر ښه کار کولی شي، ځکه چې هغه قوم کې ډېر ښه کار کیږي چې کوم قوم د خپل دین نه ناواقف وي. نو زمونږ عوام طبقه قطع نظر د ملیانو نه دا د قرآن او د حدیث نه ډېر لري اوریه ورزی ورته ناستی، لیکن اوریدی صرف داغه وخت وی بیا ګنټه پسې په دماغ کې هیڅ شی نه وي، پوی پې نه وي چې دا ما څه اورېدلي وي یا د څه و. دا به هله کېږي چې مسلمان قوم اول مذهب زده کړي، عقاید زده کړي، ځکه عقاید چې دي دا زده کول هر مسلمان ته فرض دی. عقاید د نه زده بنیاد د یو شي نه وي، پاس پې چې ته دیوال ووهې نتیجه دا چې سردلان دې به راوغورځېږي. عقاید چې دي دا بنیاد دی، او بنیاد نه نو قوم د قوم تباہی. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند دې دپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه؟ بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي،
نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینه کېدی شي؟ که د پیغمبر فرامین اگر رښتیا نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي؟ عزیزانو قرآن ویلی دی کافرو بدا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن داغه جواب وکړ چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شي، مړ بم ورته نه وي، دا مړ نه دي، بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي، یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله، دوی ته رزق ورکړل کیږي، دی خوشحال وي په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي. عزیزان د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوېده، قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړېده. دا چا ویلی دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو واقعه لیکلې ده چې عیسی علیه السلام یو مړی را ژوندی کو. داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو، مړی به را ژوندی کو، تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي، نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل. یو مړی را ژوندی کو، د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړو. عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر وې صاحب نور خبر نه، خو چې مړ شم خخ کړم او خلق را نه لاړ. نو یو دوا کسان رااله د الله د توحید تپوس را نه وکړو، ما جواب ورکړ، اغي لاړ. بیا نور کسان رااله اغي لاس را کو، ستړي مشي را سره وکړه، اغیم لاړ. دا لاړ کم طرف ته؟ خي طرف ته. زما په قبر کې یو کړکۍ وه، په هغې به راننوته او بیا به ووت. ماړه کې خیال وکړو چې ته څه کوې په دې تور سوړه کې چې پروت یې، تم ورپسې وځه. وی چې په کړکۍ زم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، اعلی باغ دی، ولی پکې بیگی. نو ما خیال وکړو چې د مازیګر ټیم دی، مونځ کوم. دام حدیث کې راغلی چې سړی مړ شي او خاخي کی، نو که نیمه شپه مې نو په قبر کې په ده زیړی مازیګري، نیمه شپه دې خاخ کو، او چې خلق تلار شي نو لاندې په ده مازیګر. دی وی چې ما مټې ونغښتې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکم. وی یو جنۍ رااله او زه یې رستو نه ونیوم چې دلې مونځونه نشته، اودس مه کوه. وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته، دا ته څه وایې؟ وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه، د هغې غاړه کې هار و، هغه هار اوشلېدو. چې اوشلېدو جنۍ زه کلک ونیوم چې اودس به هله کوې چې دا هار ماله جوړ کړي. وی کېناستم، د تار یو سر هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو، مرایم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې. هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت.
سلور زرا کاله پکې تیر شي. مولانا وی ہزار عیش تصدق کو نمز قطرہ غم، ہزار عیش تصدق کو نمز قطرہ غم، کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق. وہ زرگنا خوشحالی دے د یو ساس کی د غم نہ قربان شي. عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده، پویم نشي او پې وخت تیر شي. او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تیر شوي سونه کاله خوشحالي دی بیا هېرئ. ته بړه کې وی چې تا خوشحال لا کله وي. نو زما عزیزان د قبر معامله چې ده دا الله پټه ولې ساتلې ده؟ پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سوری شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې، پکار دی چې دا خلقو کته دی پټه ساتلو کې راز څه دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی په یو دو قبرونو تیر شو، واپس را وګرځېدو. صحابه ته یې فرمایل چې واورئ هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي. لیکن بظاہر سلویا گناہ نہ و چې دوی په خدای نیولی دي، لیکن دا غبی نیازی دا یو دو گناہونه دې دواړو کې وو په الله سخت را نیولی. اے صحابه کده دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړه نه خخوي پزمکه کې، نو ما به اوس خدای ته ویلی وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته ښودلی او یاره مې دا ده چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه وروسته په قبر کې دا سختۍ دي، نو مړی به بیا خخوی نه، بار به پروتي، نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وی چاہتا وی الذین یؤمنون بالغیب، نو اعتبار اغا ایمان لئی چې اغا ایمان بالغیب وی. چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتے نشي. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چې صحابه دا دو مړي چي دي، دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتلو. تشو متیازې به چې وکي او دس به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پریوته، نو د مرګ نه وروسته الله په دې رانیولی دی. او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول، اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولی. څوک ویلی شي یو سړی ما ته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډېر رونی و. ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي، خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا،
بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډیر زیر راځي، کمزور یم منځ نشم کوله، لکه زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته معاف. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې دسې وی ورته وای چې منځ مکوه معاف. سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وایا چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېرې دي، خو یو خپل نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دې ووایه چې هغه وایي چې زما ښکلی نوم چې دی بې پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکړو، مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده، وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کم. ویلې ولې؟ وی د هغه نوم چې بې پروا دی، نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم. څوک ویلی شي چې دا ولې؟ چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولې؟ پاکستان کې وګوره ثابته اسمبلی ده 300 کسان. زمونږ صدر صاحب وایي چې دا بل پاس کوي چې 8 کاله مې څه کړي دي دام روا، راتلونکي 5 کالو چې څه کومه دام روا، دا بل پاس کوي. ټولو خړې خولې نیولې دي، اوس په پرتوګي نه پوهېږي چې وکړو نو څه وکړو. یو هم سړی دی نن ستا د ټول ملک 300 ممبران ورته کړت نشي کولی. نو یو خدای چې د ټول کائنات مالک دی، د کومې مور راوړی به هغه ته کړت وکړي؟ وبه ویلی شي؟ نو خدای دې تاسو ته خیر پیښ کړي، مونږ ته خیر دی انشاءالله. ملیانو ته ټول عمر خیر. په جماعت وی هیچ آفت نه رسد گوشه تنهایی، جماعت له بلا نه راځي او ملا د جماعت نه نوځي. مونږ ته خیر دی، د ځان خیر غواړي. یو بل آفت در باندې نازل شو، د دوایانو کپنه یو ګوره پرسنټیج یې کم کړو. اوس په دې خو پوهېږي که نه چې دوایي ګرانه راکړه، دا چل خو درځي. څوک راشي دا د مولیانو دکان دی ځکه یې دوایي ګرانه راکړه، یعنې که ګیر خریلی په دا سپېږمو کې کوتک در ومنډي خیر دی، خو که مولا هسې دغه وکړه دا د مولیانو دکان دی. دا مولیان بس تاسو کپۍ چیچي، تماشې به کوئ د ځان، دوی به په ډب که ناستي او تاسو به خدای رانیولي. دوایي دنیا وګوره پرسنټیج کم شو، چې پرسنټیج کم شو کارخانو والا خپل پرسنټیج کم، دکاندار به اوس د روپۍ شی په 3 خرڅوي. اله به دکان کې دی شي او دکانداري به کېږي که نه به کېږي. خبر یې تاسو پوهېږئ چې څه پرسنټیج کم شو یا پرسنټیج څه ته وایي؟ په دې پوهېږئ؟ خبر نه یې. دا بل عذاب در باندې نازل شو. اوئ د ملک وزیر صحت تا چې دا ولی دې داسې وکړ؟ کارخانو والا راونیسه، سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کا چې دوایي دی ولې ګرانه کا او پرسنټیج دی ولې کم؟ ولې تاسو نه یې اورېدلي په دې 10 کاله کې چې یو سرمایه‌دار دی حکومت رانیولی او ځوړند کړی؟ اورېدلي هم دي چېرته؟ دا م اورېدلي غریبان رانیسه، دغه داسې ورته وایي
خوار رانیسا چابڑی مار رانیسا سبزی والا رانیسا غټي غوخي والا رانیسا دا الا کافر دے سرمایدار ولا دوی لاس نه دی وړې تر اوسه کارخانه‌دار ولا لاس نه دی وړې تر اوسه ارزانی په ملک په غریب نیو ناراضي ارزانی په ملک په سرمایدارو نیولو باندې راځي ګرانی غریبان نه راولي ګرانی سرمایدار راولي د پاکستان قومه په خړ سیلاب یوړې شي په خبره ځان پوي کوي لګ غوګونه کولاو کوي چې دې سرمایدار استاسو تکی او خوري غوخه در نو خوري دا ډوکو مغز در نو شپلولو په ځان پوي گینا او مغه سرمایدار ته بیا ټوکرای کېږي داغي اجرو کې جارو وهي او داغي دا سونو خاشنه پاکوي او داغي په موټرو کپڑے و اغیلا دروازې لري کوي د خان موټر چې راشي 3-5 شپږ غریبان رامنډه کی ورته لري زتا سوینم نس خدای پیجندلی ای غریب لدم چرته ور لري ړون پلار رواني چرې د لاس نهونی و چې دا غریب څه اونې وای اومنی و چرته سرمایدار له د موټر دروازې لري کې او د ګراج دروازې ورته لري کې او ړون د لاس نهونی و چې دا چرته څوک نه وای نو ګرانی غریبونه دراوست ګرانی په دې ملک سرمایدار کارخانه‌دار کوټیداران دا خلق راو ملک د دوی د لاسه تبار زمونږ د لاسه خو ملک نه مونږ د لاسه ملک نه دی تبار مونږ نه زیات دوستان د دې ملک بل څوک نشتا زه د ملک او د ملت ځان نه لوی دوست بل څوک نه ګڼم پاکستان زه آباد په دین او مذهب او اسلام غواړم پاکستان آباد زه د ښځو په عیاشۍ او لوفرۍ نه غواړم نو ځکه بجلیګر مولا خراب دی پابندی پې ولګوئ دا پې وکړئ دا قیامت کې و به ما سره ودرېږئ که نه ودرېږي نو زه به څه وایم زه به وایم چې وہ دنیا تھی جہاں بن کی تھی تو نے زباں میری وہ دنیا تھی جہاں بن کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری وہ دنیا تھی جہاں بن کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری اخو دنیا وا چې تا پکې زما جبه بنده کړې وا او ما ته دی ویل چې خوځې بنا ا دنیا وا اوس دلتا یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری دا د قیامت ورځ د دنیا ټول آزاد ادا اللہ عدالت کئی او جناب محمد الرسول اللہ وکالت یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری دلتا به زما دعوی اورے زما پتا دعوی دا نو زما دعوی با واورولې شي بیا بتا ته ویلې شي چې ته جواب داو کا د دې داوی جواب کا بیا به ته څه کوې دا یاد لرئ دنیا کې دې چې کم زیاته په چا وکړو قیامت کې به د هغه پتا داوی او ته بیا جواب کې دنیا کې زورورې خانې نواب حکومت ته لاس کې دی ډنډه دې لاس کې ده
ज नशम वेले क़यामत के बाद संगा चल की खबर परोसा काले दे बाड़े तलम द नवाबानो कब्रुनो तवारा गमदास वर्तोदरे दम दा शेर में वर्तवे जा गौरे गरीबा पे नजर डाल बाइबरत खुल जाएगी तुझ पे सब दुनिया की हकीकत इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूमत इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूमत बादशाह कबर लवर्शा चस्ताद हुकूमत को लो शान चशु कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है परुंच द गुरूर और द कबर न डकवे आ गुरूर नन चरता दे नन चरता ए कासा सर वो तेरा ताज कहां है स्तागा ताज सशु चिताब पे नास कोलो अच्छा बादशाहान नवाबान खान बादरान दा प्रातदीदास माल कल बराता तुझ में जो गुरूर वो आज कहां है ए कासे सर वो तेरा ताज कहां है गुरूर सिर्फ द खुदा द जात सरफन किब्रियाई सिर्फ द खुदा द जात सरफन के बल्ला चोक दे चाब वही जानते चम चशे तो चशे तो वो पगावे रहे प दौलत मिनट के बेदर ना खुदा हुआ प बदन मिनट के बदे फालज हुई मुतियाज बखपले ने शेटिंग गोले प मठो सड़ी दी डेर दी तू गके बदर बांधे राशि टोल बफनाशी आवाज बपातिश तो गरूर चशे तो खुद बंगड़ो बारे बंगड़ी वाला नास्तवा मंग मलंगान दरवेशान दाउस मुहर्रम दे जलसी दी तास बड़े रे जलसे आओ रहे जमुंग जलसे की गे दारे अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत मुंग पौठ उगे खेटी जलसे शियागानो बरेलियान दमड़े खेटी जलसे लखुना रुपए पे लगे मुंग पोगी खेटी जलसे मुंग दी जुमातुनों के चंदी को पागे बांधे लाउड स्पीकर और दराए मराए और दा जोड़ाऊ रा जोड़ाऊ लसपिंजल हजार रुपए पैदा को पदे लकनन चंदबम आगा सिलसिला की टकमारी मको टकमारी समय पैसे वर कई दा दे इमाम हुसैन पयाद की जलसो द पारा दे खबर दावा अजीजान चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लोए मुखबिर सादिक बल चौक के देश मामला द खबर दा पैगंबर वेले कुरान वेले बल्कि पैगंबरम न दवे मर्ग न रोस तो सड़ी सरब कब्र की चिकीगी दा खुदाई वे नु का खुदाई दरुग जिनसी पदे कायनात की नु बल्ला रिश्ती ने चौक बल चौकता
नन पदे मल के हवा दा चाला कबर अजाब निश्ता, कबर के लांदी से निश्ता, दादी मुलियान से डकोसली जोड़ी करी माता यो खान माता वी चेहरा जी दा कबर मबर की जित शेइनो दा रिश्तिया दे खानानो दे खबर तासो खुदा په خیر کا لک سوچ کوي د دې خبرو تم خیالي دا قبر مبر چې دا قبر مبر خیال می ورته دا قبر مبر یا دا اجیان مجیان وای دې څنګه اجیان مجیان دین مين ها دین مين تا خبرې کوي اوس تو ګوره چې زه وایم دین مين نو خدای به په دې خفه کېږي که خوشحالېږي به که زه تا ته وایم چې خان مان زه داسې وویل د ده بړه پړه کوچ وي که نه وایي به زما انسلټ وشو بیزتی میں وشوا تو وګوره ما ته وایي چې خان مان دا سړی ولې خراب وایي ما ته وایي خان مان او د خدای شعائرو ته ته وایي حج مج دین مین ٹھیک ده په دې به خدای نه خفه کېږي بیا ما نه تپوس کوي چې جی دا قبر مبر کې دا اوس چونکه سړی غوړ دی او خان قبر کې دسی چلی او دسی زور ته شروع شو خبردار چې مالدار سړی درنه د مسلې تپوس اوړه دی ولا پړک نه چولې چې جواب ورنکړي اوړه دی زکه چې داغه تپوس ته وګوره داغه عنوان ته وګوره ورته جی نه پوهېږم نه ابو جی والی ځان نه پوهېږم کله نه پوهېږم لکه هغه ورځ یو دفتر کې یو سړی ماته وایي جی دا ماشوم چې د بلې ښځې ته وروي چې دا لا څنګه مسله ده داسې وکړي دا لا څنګه مسله ما ورته یاره خان داس چل نه چې خدای خبر مسلې ډېرې دي خو چې څه خبرو چې ته کومه مسله تپوس غیرت پیدا کوي ایمان پیدا کوي غیرت پیدا که تاسو کې ایمان وې دا وزیران چې په لاره تېرېږي تاسو ورته وګورئ داسې پولیس والا شي ټنګ دا غوږ دی وي لوټ پیدا تا خدای په توره بلا مات کنو هغه دی ستې د سرو پچای وکړه چې ته بیا راوچته کې ګوره ما ورته او ته هغه غلام قوم نه چې د امریکې لیونی راشي او په سړک تېرېږي او تاسو ټولې په تماشا ودرېږي هغه دی تا هغه یې کړه ستا خنبیر پلیت دی ضمیر دی غلامانه دی کنی پلار بروان وي چې بادشاہ تیریږي چا خوا دې خوا ونه ګوره پلار روان بغمه بیگل واورو ګوګو واورو سبب یو حال دا قوم جو سیکریټ دروازې درته بند کړي دي تاسو سال په دروازو کې جوړ کړي کارم څه دی یا به د تماچې لیسنس کې یا به د ټوپک دغه تماچه او ټوپک تا ګړس بړس کا څه دلی ته روانې او یا کشمیر ته او یا په روس ورخېږي چې یو لیسن د پاره د سپي غوندې د سیکریټ په دروازه کې ناست لک شرم وکړئ اوږې تږې نهر خی بربند خی
خو د بے ضمیرو په دروازه کې ولاړ خنخ کا مونږ خو په شرمونو وشرمي مونږ خو دین وشرمول مذهبم وشرمول ګیرم وشرمول زمونږ دی ګیرو نه د ولو واخه خدي والله چې روزانه زه په مخ لاس وام نو ما تاغه د طالب خبر را یاد شي چې یو خان ورته وي چې او طالبا ستا دا ګیره خده که زما د سپي دا لکای خده هغه ورته خان ما ته پته نشته ولی وی کدی ګیری ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکای نه دا ګیره خده او که ایمان تیر نکو نو بیا ستا د سپي لکای ته خده نو د دې ګیره لاج چې زنه ساتم لاج چې کم د دې ګیره شان دی چې دا به کم ځای ګرځي کم ځای به ودرېږي کم ځای به کینی کم ځای به پاسي چې دا لاج زه نه ساتم نو دې ګیرې نه زما بیا د سپي لکۍ ښایي ته ډېره ګومنځ را ګومنځ که نو څه پې ګومنځولو کار نه کوي دا ګیره به اعلی ګیره کی چې ته د دې لاج وساتې طالب چې مړ کېده پته ورته ولګېده چې ایمان تیروم وصیت یې وکړه چې زما جنازه د فلاني خان د کور لاندې تیره کړي چې مړ شو د خان د کور لاندې جنازه تیروله د جنازې نه یې ورته آواز وکړو چې فلاني خانه هغه ویل جی وی ستا د سپي لکۍ نه زما ګیره ښه شوه ایمان مې تیر کړ اوس مړي څنګه आवाज وکړو دا ځان لباس والله مړي موازونه کوي مړي قسم په خدای دی چې مړي داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې په هغې دپاره محنت او مشقت به پکار داسې خبرې مړي کوي لکه زه او تاسو ته څه خبرې یو دوه یارانو دواړه بزرګانو د ټاپ بزرګان یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو خلق ورته دوست مړ دی وخا راغه ورته داسې ودرې دو دا شعر ورته وي چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شو یوازې روان شو دا ولې بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان نو یارې ورته د کفن نه لاس راوویسته چې لاس یې راوویستو ده چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیوه او بزرګانو وی که ده لاس ورکوس به دی هم ختم شي جنازې نه یې ولې لاس عزیزانو دا د حال خبرې دي حال مون قالم پورا نه دی زده کړی نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده ابوبکر صدیق چې لحد کې کېښو نو لحد ته شګې وروغورځېدې صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې راایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی ورته صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار
زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تاسو چې کوي خو دې دپاره حال پکار محنت او مشقت پکار سارے داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی لاندې فلحال چې کوم لوی مرتدي مال راولي چې ځان سره بوزم ولې وخی راشه وګوره فلحال مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو کو چې جی دا علم د څنګه زده کړې مونږ ته وخای هغه په سلويخ کاله کې دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دوں لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب څنګه صفا کې نو زمونږ له صفا دي پخلا لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګه پخلا خندا پزړه بېمانه مسلمان ګریم بریخي ړم تور دے حجم کړه ړم تور دے ګمن زمواله ړم تور دے مسواکم صوباړه په جیب کې ټومبل ړم تور دے تاسو بوي شوي دته دړه صفائی پکاري ډېر صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی داسې وظیفه ما ته وخایا چې زه اوبو د پاسه ګرځم اوبو د پاسه ویل خاول دا خو اسانه وظیفه ده ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دې خوا مه ګوره بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا بس وبو د پاسه بګرځي ول ډېر خد به دریاب غاړه ته ورغله په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې دي ا د پیر نامه ته هېرا شوی دا یا الله یا الله یا خو چې یا الله یک دریاب ورته سمز مکه و دې پیوګر خو ګرځې دو راغ پیر ته وې څنګه چل پیر ورته څنګه چلو ویسے بستا حکم خو میں اومنلو خو چې اوبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونی وم ستا نوم رانه ایر شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه وپاغه وی بچیا دغه وخت کې د زوی یادو وی نه وی خزا وی نه وی لور وی نه وی زه وی نه کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یاد سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولی سوا د الله ویړه کې د بل څوک نو سوا د خدای نه وینا وی په بو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څنګه خالی وي او د خدای کوري تاسو پوه شئ په خبره دړه صفائی غواړي لغون د مهنت سره کتاو نه لید زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره لس کاله غزاګانی په مومندو کې کړي ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخوړو چې یو طالب مړو هغه طالب و د باجوړ په غزا کې مړو خاخي هغه قبر وسمشتا ابل کال ز باجوړ ته تلم چرالم پیورل او سمشتا باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزو اجي سره رحمت الله علیه ورته مې وړي وی جی نه وړو اجازه تو کوي ګوره مې وړي وی نه جی ته اجازه تو کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختې را لري کړی دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټه زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغله او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څه شینې دی لیدل لکه د لحد نه دغه ګلاب بوین چې را و زر بس هغې تختې ور په صاحب ته راغله و صاحب هلته خو داسې چلوي بچو ما چې درته ویل پرده یې مالی پرده یې مالی دا په ژوند دا به هغه وخت سره پیدا کیږي او که وړاندې نه پیدا
یو سوال شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر متعلق داغه خپل فرامین دا ویل پکار دی چې د عالم برزخ متعلق پیغمبر په خپل سوي بیا دا خبره چې پیغمبر په خپل آیا دا فرامین به د قبر متعلق په ویخوي او کبه خوب لیدلی که په ویخوي خو خبر اخلاصه ده او که خوب لیدلی وي نو بیا د پیغمبر په خوب باندې دلائل پکار دي چې آیا د پیغمبر خوب په باب د دین کې دلیل دی او کنه عزیزانو دا یو مشکل ترین سوال دی سوال الحمدللہ علماء تا اس مشکل نه که مشکل وی په دې ملک دغه جاهلانو ته به مشکل وی چې د چا دین سره رابطه او تعلق نه چا چې دین سره رابطه او تعلق وی اغي ته هیڅ مشکل زکه په دین کې دا څه شی نشته چې هغه علماء لیکل لکاغه ورځه 400 کی او ډېر عظیمه کتابخانه کې یو کتاب وکړو د مولانا روم د کتاب شرح ده مولانا روم یو شعر دی چې بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند مولانا وی چې تو واورا چې د شپېلې دا आवाज چې دی دا څه شی یا دا شپېلې وایڅ اوس د مولانا ذوق ګوره ذوق ته شپېلې څه پويګو یا شپېلې سو غږی پکې ټپې وایي څوک پکې غزلې وایي څوک ریډیو کې شپېلو نو ذوق ته په دا پويګو کنه مولانا روی نا بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند سین خواہم شرح شرحا از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق وی د شپېلې د आवाज چې دی دا په حقیقت کې د شپېلې جړا ده شپېلې جوړیږي عام طور د درمې نه نو دا شپېلې په دې आवाज کې پاغه خپل د درمو وطن پسې جاړي چې خدایا زې आवाज دا خپل زنګل نه ولې جدای ما او دلته د خلق په لاس کې لوبې دا د مولانا روم تخیل ثابتای دا شی چې زمون روح جدا شه ده او بدن جدا شه بدن بوي روح به پکې نه دغه روح بدن نه لري کا تاسو وګورئ بیا بویونه کړي لکه دا د قربانۍ لري او کلبې موکته چې پاره لار سوک تیرې دی
پار لار چې ګورې لري او کلمې پرتی دي کمیټه والا او تفته نشته. ملک د بوی په لپیټ کې دی، د کمیټه لارې نشته. لارې بچرته د کمیټه پیسې د دوی نه کیږي، نو الته لارې یا چواړیانو لڅ ورکی چې ګن پیوچه. خیر مونږ نه زیاتی شي نو بل کار پیو کو کنه دین نه زیاتی کی. نو دا بدن دے روح تے لرے کا بیا بے بویونه کړي. روح پکې دے سړی په خوند نه مړي، روح ته لري کا. نو روح جدا شه دے او بدن جدا شه. بدن جوړ دے د ځمکې نه عناصر اربعه او روح راغله دے د عالم ارواح. عزیزانو روح دا ټول کائنات چې نو پیدا، نو د ټول کائنات د پیدا کولو نه 4,000 کال مخکې تر قیامت چې څومره بنی آدم پیدا کیږي نو دا روحونه پیدا شوي 4,000 کال. او د روح د پیدا کېدو نه 4,000 کال مخکې داغه د راشن بندوبست شوی، د رزق بندوبست. اوس سړی به کیا پیدا کیږي قیامت کې او داغه د رزق بندوبست لکونه کال مخکې شو. نو روح راغلی دی د عالم ارواح او بدن جوړ دی د ځمکې، خاوره ده، اور دی او بدی او هوا ده. دیتا عناصر اربعه. روح د عالم ارواح نه راغی او په دې بدن کې پوکواله شو، سړی ګرځي خبرې اترې. مولانا روم وایي چې زمونږ دا خبرې خندا او جړه په دې تاسو پوهېږئ نه، د انسان دا جړه او خندا او خبرې دا په حقیقت کې د روح جړه ده په عالم ارواح پسې چې خدای سب پاک ځای کې اوما او را دې وستم دې پلیت تنور کې دې نه ایسته ته چې هر حرکت کې نو دا روح تا ملامت کوي چې زه پاک شه د عالم ارواح در سره دا پلیت کارونه ولې کوي، غلط کارونه ولې کوي. تاسو خیال را نو عرض میں داو چې علماء داسې نقطه نشته چې هغې باندې بحث نه. یو ټکی مې بل هلته وکت چې عیسی علیه السلام به د رسول الله نه رستو چې راځي د دې داسې مثال دی لکه یو گورنر چې د بر گورنر صوبې ته لاړ شي. د بلوچستان گورنر صوبه سرحد ته راغی، هغه دلته د گورنرۍ کمان نشي کولی بلکې دلته به د دې گورنر تابع وي. که کولی شي خبره کوي. زمونږ امیر المؤمنین ضیاء الحق صاحب مکې ته لاړ شي نو دی په مکه کې کمان کولی شي د سعودي عرب په حکومت، که هلته به دی د هغې حکومت تابع وي. امیر المؤمنین مې ځکه وایي چې زمونږ د ملک ډېر ملیانو دا خطاب هم ورکړی. دا مې داسې وویل لکه یو ملا د چا په قبر ولاړو وی چې دا مړی چې دی د مونځ او دس نو بلکل به نه مونځ کولو نه به او دس کولو، خو ګوپیان به چې وکرل نو ړومبی ګوپي به ماله راوړو. امید دی چې خدای به بخلي. نو زمونږ خو د کوره خطابونه دي او د کوره لقبونه دي. تاسو په دې اخبار کې اسې اخبارونه خو ټول ګورئ، هر یو سار چې وګورئ نو لیډرګۍ ځان نه جوړ کړی اخبار به لاس کی پوهېږي که نه پوهېږي. د اخبار کې تاسو وګورئ د هر ملا نوم چې لیکلی نو هغې سره علامه ټکی لیکلی. علامه زما عزیزانو علامه
دی وخت کې په ټول پاکستان کې 15 نشتا 15 علامه دا صفت دا اغا عالم دے چې په یوش علوم اغه ته عبور وی او دا یوش علوم اغه ته داسې وی لکه دا تله نو په ټول پاکستان کې علامه 15 نشتا په پاکستان کې وګوره بجلیګر مولا حضرت العلامه پلانے حضرت العلامہ یا په دې مولود شریفونو کې څوک تقریر کوي نو هغه سیکرټری وي اوس بستا سو په مخ کې حضرت العلامہ پلانے با تقریر کوي علامه ټکینا چې څنګه نخره جوړه د زمونږ په ملک کې دا سه امیر المؤمنین ټکینم نخره جوړه د زمونږ په ملک ما په خبره پوهیږي امیر المؤمنین ابو بکر صدیق امیر المومنین عمر فاروق امیر المومنین عثمان ذی النورین امیر المومنین علی مرتضی امیر المومنین داخل زما عزیزانو عرض داو چې دغه شعر په ضمن کې علامه بحر العلوم لیکلی دي چې مولانا روم با یسمع رباب بے اوریدو اس رباب ومونگا ماورو تاسوی ماوری مولانا روم با رباب جی اوریدنو بشنوز نہیں چون حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند اگر رنگ مد نظر بے اورید او تخیل او توجہ بے اغوا اس خطا سکلو کی منگیا اور رباب چگا گوئی ہے پرون میلو تراغلی ہوئی ہے پدے لارو سواروئی نو سم کول په میلو کې مڅ او کم بخت دا د دنیا څخه پیکاوړو تر غلی دا دومره مګي چې پکې مرداري د غړو پټیمانو کې دا غیا غامرسي او زلوبو تر غلی و بدبخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی ما ته اجازه تو چې لک سیل وکم هغه ورته بچیا د مسلمان سیل جهاد فی سبیل الله مسلمان دنیا کې سیلونو ته نه پیدا نه عیاشه او لوفرای ته پیدا زه تاسو ته په ایمان وایم چې په ټول کال کې د اختر په دې 2-3 ورځو کې چې زه څومره تنګ ما دومره په ټول کال کې نه بالکل پړمی تیاری کڅوک لاس را کوي غاڑی الکه غاڑی و تس مطلب در غاڑی بودی یو سر بداستی کوي لا دا شیخان بعضی بدر غاڑی دی دا دې پټو پونو کړي نو د دې د دروغو سوال نه واخر دعوانا ان الحمد لله